من حميد أنزله الله تعالى بلغة عربي مبين ويسره علينا بتوفيقه وفضله فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فنحمد الله تعالى على وافر فضله ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا ورب مكان كرر الحرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا دمخنا دا خبروكا چې زب واو فیصل ذکر کوم تویخ شا زب واو فاصله ذکر کوم چې کله ز قراءات مختلف ختم کړ دلته وایي سوا احرف دا سوا حرف استثناء ده احرف استثناء مفرغه ده د قول د ناظم نه چې آتی ک بالواوی او لا ریبتن کلا په معنا د لیس سره دا ریبتن اسم د په اتصال هاي خبر ده ان جل جمله شرطیه ده جواب محذوف ده لدلاله ما تقدم عليه تقدير داسه ده ان جل اللفظ استغني به عن القيد انت معي نائم ولا مستيقظ مستيقظ سمعوا بي بخير هو كان دوي سوى احرف زبرات للكم بواوي فاصله سرا پټول حروف کې الا في احرف مگر پاغه حروف کې براتل دواو نکوم لا ریبتن فی اتصالها لا ریبتن فی اتصالها چې شک نه داغي په یو ځای کولو کې وباللفظ استغني عن القيد ان جلا او په لفظ سره بز استغناء حاصلوم د قیدنا ان جلا فمانا د انکشف سره ده چې کله سرګن نو یو خدای دا خبره او کاذب واو نه ذکر کوم پمن داغه کلماتو د قران کی چې التباس پکینی شک پکینی لك وراء برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف ينمى علا على دري احکامات په دې شعر کې ذکر کړي او واو فاصل پکې نشته او واضح دي وراء برق افتح آمنا دا یو حکم شو يذرون مع يحبون حق كف دا بل حکم شو يمنع علا على دا بل حکم شو نو کله چې داسې مواضع وي
لك ويدعون خاطب إذ لواها منهم بكاف كفا أو أنزد الهمزة ثم لا. چې په هغې کې یو ځای کولو کې شک نه راځي نو زه به واو نه ذکر کوم. وباللفظ استغني عن القید ان جلا. کله به دی یو کلمه ذکر کی د قرآن په نظم کې او قید د قصر د مد د غیبت او د خطاب بنه لګي چې په دې کې به قصر کې یا به مد کې یا د غایب صيغه ده یا مخاطب صيغه ده. ولي هغه لفظ خپل ذکر وي لکه اوس مثلا دی وی يدعون به نو دې کې اوس د دې ضرورت چې يدعون سره دا قید لګي چې للغائب. يدعون قسم د غائب صيغه ده یا تدعون وي نو اسم د حاضر صيغه ده. نو دې ضرورت چې د خطاب یا د مخاطب قید ور سره ولګي لکه دی وی ويدعون نجم حافظ. قراءت دا عاصم و دا ابو عمر سده فیا سره ده يدعون يدعون. نو دی که قید لضرورت نشتا. ومالك يوم الدين راويه ناصر. لا سيونوي چې ومالك يوم الدين بالالف ولي مالك هو كنا نو باللفظ استغني عن القيد ان جلا. فاللفظ سره بز استغناء حاصلوم د قیدنا ان كشف هذا اللفظ کسر غندی دا. په دې باندې تاسو پوښوي. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا. ورب مكان كرر الحرف. حرف نه مراد دې کې الرمز الدال على القارئ ده. اگر رموز چي دي ابجدهد والا یا نور رموز دی وی. ورب مكان كرر الحرف. ربما كرر الحرف الدال على رمز القراء. رب حرف تقليل يدل على قلة تكرير الرمز. كثر برب قللا قليلا كرب من كان هنا ثقيلا. كثر برب ربا د تکثیر د پارا راضی او قللا قليلا د تقلیل د پارا قلت سره راضی. كرب من كان هنا ثقيلا. رب حرف تقليل يدل على قلة تكرير الرمز. دا کله کله دا رمز با سکیږي دا کوم اشاره چې دی کوي په ابجده سره کله به دا رمز او اشاره مکرره ذکر کوي دو پیری به ذکر کوي. کرر فاعل د دې سوکته اما المكان او النظم على طريق المجاز او الناظم على طريق الالتفات. ندريش ولا كررك يا فاعل سوق دے. رب مكان دیر کرتا ہے مکان دا مکان کی بسراشی کرر الحرف دا مکان بمکرر کی حرف یا دا نظم بمکرر کی حرف. نو دا دید دا جنسبت شوی دیتا سوئی فتح الوسيد على ويل أن الشيء يجعل للشيء للملابسة. کله یو شی د بل شي د پاره ګرځول شي د وجه د ادنا ملابست. حاجی یا کرر دا نازم ورب مكان کرر الحرف قبلها التفات تبکی. استغنی کے سوئی زبا استغنا حاصلو متکلم دے نو تکلمنا التفات چا ترالو کرر الحرف اغب حرف زیادہ ہے او دا علم معنی کی تاسویلی التفات کی قرآن دا التفاتونو نڈک دے او دا پارا دا تنبیح دا مخاطبی دا سامعی چی تویخی کو دے کپوئی نشوی بخبر.
کله کله بزد رمز مکرر ذکر کوم رب مکان کرر الحرف دری خبره شو بکرر کی پوښه به تاسو او الحرف انا مراد رمز ده قبلها کې ضمیر دی واو فاصل تراجه ده واو الفصل تا مخکې د واو الفصل نا دا اولی بزا مکرر ذکر کوم لما عارض دا ما زائده دا لام دا تعلیل لے تعلیل دا تکریر ذکر کئی دا زبا مکرر اولی ذکر کوم دا رمز نو ما زائده دا یا موصوفه دا لما عارض صفت عارض دے دا وجه دا یو عارضنا عارض تا وی د وجه د یو امر نه چې ماته به پیښ شي هغه عارض دي ځکه علماء ذکر کړي فتح الوسید والوي لعارض د وجه د یو عارض نه من تتمیم لفظه تر به تتمیم د لفظ به پی او احتیاج الى قافیه قافیه ته ضرورتي او تحسین لفظ یا به لفظ خاصه کیږي یو زیاتی عمل به او دا بیا په دوه قسمه ماته وګورئ او دا اي يكون الرمز لمفرد فيكرره بعينه مفرد ته یو رمز کو نو اوما رمز دوباره تسکی مکرر کی لکه 723 نمبر شعر وګورئ وفي الروم صف عن خلف فصل وأنت وفي الروم صف عن خلف فصل مش تلاقي ترنيم لسه كتاب وانث ان ولکی کی بدا سے وانثن يكون مع الاسرى الاسارى حلا 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 نګورا حای دو پیره ذکر کا او تاسو ته تیرو چې حرام د ابو عمر سیب دی دا سی یو بل شعر دی 1092 ورا برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف ينمى علا على دی وی نافع سے چې کوم ده فاذا برق البصر په فتحې در سره ویلې او نور مکسور ویلې نور څه ویلې ده په کسرې سره ویلې او ابن كثير وابو عمر وابن عامر سوي بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة كلا بل يحبون الآخرة ويذرون يحبون العاجلة ويذرون الآخرة بياسر او نور بتاسر ويلي او حفص ويلي دي من مني يمنى پیا سرا او غیر د حفظ نه چاپ سویلی دي پتا سرا تمنا من منی تمنا نګورا واضح دي کنه دي اول خدا خبره تاسو لمخ کې دا شعر ما وي خبره چې واضح هي نو سوى احرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ استغني عن القيد ان جلا سوى احرف لا ريبة في اتصالها دلتوس ايه اتصال لديك شك نشتا قولي قرأ وراء برق افتح آمنا راد برقة كم ده مفتوحة
يذرون مع يحبون دارنګ يذرون سره يحبوننا او ورپسې څه شي د یومنا نو الفاظ سرګندي نماز کې پکې واو ذکر نکو او حق كف علا دا دې لپاره څه شي دي رمزونه دي حق مراد څه دي تاسو ته براشي ابن كثير او ابو عمر او د کفن مراد څه دي کاف دی نو په کاف کې با تاسو ته تیرو چې دا کاف رمز د چا د پاره د ابن عامر د پاره او علا علن علا دا عین د حفظ د پاره دی ها ينما علن علا ينما چا ممنی یمنا علن علا یمنا چا ویلې علن علا حفظ خبره پوه شئ کنه سرګند دی وجنه په دې کې څه نه کیږي پیریډ ختم شنو صبر وکړئ وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض دو وجد یو عارضنا نو دا خو ګوره تقریر د مفرد رالو او کله بسی یو رمز به د جماعت د پاره ذکر شي دا تاسو چې مخکې کوم رمزونه وي کنه اشارات دا یو قاری کله به داسې رمزونه اوس رستو را روان دي ومنهن للكوفي ساء مثلثا سرا چې په یو حرف کې د دې راجم شي نو کله به یو رمز د جماعت د پاره او رستو به یو بل رمز راوړي او په دغه جماعت کې به یو مرادي لکا وګورئ تاسو 543 نمبر شعر وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا سما العلا کې د سمانه مراد څوک دي نافع ابن كثير او ابو عمر نافع ابن كثير او ابو عمر ته مراد ده او د عین مراد حفص ته ابن كثير او ابو عمر سے برسته ده فروهن مقبوضه پزمی د را سره اسه فرحانون ده او هاي مضمومه کړي د په قصر سره الف تلر کړي او نافع سے ابن كثير او ابو عمر سے او حمزه او کسائی فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء او ابو عمر سے ابو حفظ سلسته وكتبه وكانت من القانتين شذ الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حمن على نو کله کله بده داسې کوي چې یو رمز بده یو جماعت د پاره ذکر کی او بیا به دا غيو د پاره جدا رمز ذکر کی لکه سمل علا کی دا سے 519 نمبر شعر هم ده دا صرف امثله دي ولا بيع نو هو ولا خلة ولا
شفاعة وارفعهن ذا اسوة تلا. او دې کې دا څه ده کنه ها نسخې دې کې دا اسوة ده او ما سره دې بل نسخه کې ذا اسوة ده ذا اسوة تلا. دا ذا او ای ذال رمز د عاصم حمزه کسائی او ابن عامر د بارے ده. ذا عاصم حمزه کسائی ابن عامر پر ذال ده او حمزه رچا د بارے ده د نافع د بارے رمز ده. نو مقصد څه شو؟ نافع صاحب ابن عامر او کوفیان لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة په دې طریقې لسته. نافع ابن عامر او کوفیان ورب مكان كرر الحرف قبله دا مطلب أن يكون الرمز لمفرد فيكرره بعينه أو لجماعة فيرمز لواحد منهم. کله به رمز د یو د پاره ذکر کړي دوباره به رمز بیا ذکر کړي او کله به د یو جماعت د پاره رمز ذکر کړي نو بیا ور پسې دی او مفرد د بار بل رمز وروړي. دا ور پسې چې کوم رمزونه دي کنه دا د جمع رمزونه دي. نظام دا رمزونه با بیا وایو. ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. وذو النقط شين الكسائي وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. صحابهما مع حفظهم عن منافع وشام سما في نافع وفتى العلا. ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحسبي نفر حلا. وحرمي المكي فيه ونافع وحسن على الكوفي ونافعهم على. دا فا خا ذال ظا غين شين صحبة صحاب عم سما حق او دارنگي نفر حرمي حسن دا رموز بدر تبيا ذكر. وصلى الله تعالى